Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the video. په 25/2019 باندې چې په غنی خان روډ واسع آباد سره پټرول پمپ دی هغې کې اطلاع ملو شو چې یاره کسانو تیل اچولو د تیلو سره یې چې دی هلته په کسان په هغه مالک باندې تماچه کېښود او د هغې نه پیسې ترې وتښتولې او هغه یې چې دی هلته کې زدوکوب کړو هغه اطلاع ملو شوه هغه اطلاع باندې چې دی زمونږ جناب ډي پي او صاحب عرفان الله صاحب او نذیر خان حفظہ صاحب ایس پی انویسټیګیشن چارسدہ ای پی نوټس واغسته و پوری طور چې دی لکه په هغې باندې ایس ایچ او صاحب بختیار خان انچارج انویسټیګیشن زمونږ د نگرانی د لاندې په هغې کې چې دی لکه وی چې پاره طریقه چې کسان منیول غواړي ځکه چې پټرول پمپ والے ما کسان چې دی پیژندلي دي ورځ رڼا وه په کم 11 بجې وې او داسې چې ته خدای شته چې ته په کراچۍ کې هم داسې بل ځای کې هم نه کېږي ورځ رڼا ته ګوره خپل علاقې ته ګوره په زور باندې پیسو اخیستو ته ګوره خو د الله په فضل باندې دا کریډټ د دې مور پلار ته رسي چې د دې تربیت یې ښه کړی دی لکه غلا سړی د شپې وکړي خو زه بس ټیک دی یو خبره ده خو چې د ورځې رڼا ته په خپله علاقه شوکه کړې ډاکه کړې نو دا یو ډېر لوی نو دغه شان په دې ابدا د بالولي دی او د دې یو نوم جنید دی ولي سراج یاسر ولي ایوب فواد ولي قادر ظاهر ولي حبیب الرحمن دا ملګري دی ګروپ دی په دې بالولي کې دا شکایت به ملاوېده چې یاره دلته کې دا وړې غلاګانې ځای په ځای موبایل د چا نه پټ شو 100 روپۍ پټې شوې په زوره واغستې شوې هغې کې موږ خپل تګودو کوو خپل ټیم هغې تفتیش دوران کې چې دی د دې جنید تره زوی دی هغه وایي چې یاره زما نه چې دی لکه غلا شوي وو هغه چې په خپل غوږ لاس کې 2-3 میاشتې مخکې چې دی هغه وایي زما کور کې بیماري وه او هغه الارچ هسپتال ته کتلي وو دی په یو کور کې ورسره اوسېده او دا مردار ولګېد او دا خپل ګروپ یې راوسته او د هغه چې هغه راغی هغه ته پته هم نه لګېده هغه وایي چې یاره زه قرضدار شوم په هسپتال کې راشه زه به دا کالي خرڅ کړم نو پیسې به چې دی لکه په بیمارۍ ولګوم هغه چې راغی کالي نه و هغه غریب کله په یو شک او کله په بل چې کله دا وکړه هغه ته الریډي پته ولګېده چې یاره دا شی خو زما هغه تصدیق تسلي هغه وایي زما دا ده چې لکه زما دا غلا هم دی کړې ده هغه پې م رپورټ وکړو باقاعده ایف آی آرونه پې چاپ شو دا موږ پرون نیولي دي یو کس پکې ادم گرفتار دی فواد په هغه باندې چاپې لګي یا به نیوسو دا بقایا موږ نیولي دي او په هغې کې چې دی له موږ کسټډي مغستې ده د پټرول پمپ چې کومې پیسې وي 20,000 روپۍ مختلف نوټونه هم ستاسو مخې ته پراته دي موټرسایکل چې کوم واردات کې استعمال دی هغه هم دی تماچه چې کومه چې دی الی خوب او سړی پې زه توغو کړی وه هم دا ده موبایل چې کوم پټ کړی و د بل مالک نه پټ کړی دی هم دا دی او چې د تره نه کوم غلا کړې وه او هغه کالې په تخبیه کې په زرګر باندې خرڅ کړی او دې ظاهر او یاسر دواړو شناختی کارډونه هلته ورکړي زرګر له چې دا زمونږ که څه خبره نو هغه مونږ چې دی لکه په طور ګواه هغه زرګر نه چې دی بیان هم اخیستی دی او هغه پیسې چې په 42,000 روپۍ هغه کالې دي خرڅ کړي چې ډنډ ته یې غورځولی و نن سبا توله په سور او دوی په 42,000 روپۍ باندې چې دی لکه هغه خرڅ کړی هغه هم برآمد دي په بالولي کې دا یو ګروپ و خو زه بار دا خبره کوم چې لکه دا غریب د خپل کور یې د ماپ نه کړو چې په غلط میپل کې او په غلط سوسایټۍ کې سړی کیني پاسي نو لکه دی په یو کور کې اوسېږي د تره دی باپلی تره نه یې غلا کړې ده د دې کسانو په سلا باندې نور زموږ تفتیش جاري دی چې نور پیسې څه چل کړي خو که چېرې موږ په خپلو بچو باندې فوکس وساته د خپل بچي موږ تربیت وکړو انسان ورته جوړ کړو د دې نه لوی چې د جهاد بل نشته دا صرف دا نه ده چې ماشوم پیدا شي او بس سمجدار چې څه کوي هغه به کوي په هغه به واچ موږ په نظر پې نه ساتو
د ټول نه لویه خبرداره ماحول کې چې دی چا سره کینی پاسي دا ملګری څوک دی دی څه کار کوي نو بیا به انشاءالله چې دغه پریشانۍ نه وي د ده که مور پلار دی که ترونه دي هغه لا که دا نور دي پولیس هم په منډه عوام هم په منډه عوامو ته هم چې لکه خلکو د پیش نه پشمخان جوړ کړي چې دا هم د دې ځای خلک د بل ځای نه و موږ ورپسې ګرځو کم ځای کې او کسان هم د دې خپل کلي او د دې علاقې خپل وختل نو دا خبره کوو چې یاره په ماحول کې چې لکه ناسته پاسته چې ستاسو بچی یا ستاسو دغه کوي نو مهرباني دا وکړئ چې په هغه باندې واچ نظر وساتئ چېرې لکه دی په کوم ماحول کې او چا سره کینی پاسي که په ښه ماحول کې ناست پاسېد یو ښه انسان به تې وځي او که په بد ماحول کې ناست پاسېد نو بیا به تې دا وځي دا به د جیل چکرې وخي بیا به راځي اوس خو توبې وباسي چې زموږ توبه ده بیا به نه کوو خو یقین وساتئ چې بیا به م یقین نه شي خامخا به دي دا بس دا اوس د دې ژوند دی یو داسې ژوند ته لاړه داسې یو اسان کار یې ځان لسې کړی دی خو د قانون د ګرفت نه هېڅوک بد کېدی نه شي نن سبا حالات داسې دي تفتیش هم په داسې طریقه کېږي په سیاسي حدودو باندې چې انشاءالله څوک ترې بچ کېږي نه هغه هم دقه مثال دی چې هغه الله تعالی چې د قانون په ګرفت کې راوستلو او د بقایا د قانون تقاضي یا به برابرېږي انشاءالله د دې کاغذات خو لا تر اوسه پیش شوي نه دي دا د بل چا نه دي راوستې دی ګاونډي نه دا خبره کې خو لا موږ ته کاغذات پیش شوي نه دي خو دا هم خبره کوم چې که ګاونډي ولې دا ورکړی دی هم دله په کار دا دی چې مسلمانه ستا هغه موټرسایکل خو پکې مو لړلی شو لکه دا پکې مې یو سهولت ورکول دی دی سړو سره ضرب بر کوآپریشن نه دی په کار بس دا معاشري ناصور دی بس یو بل فواد نوم یې ولد کادر دا ګروپ دی د څلورو کسانو زمونږ دي له کسټډي د عدالت نه اخیستې د دې نه بقایا زمونږ تفتیش جاري دی چې مزید مخکې څه پیشرفت کېږي انشاءالله کېږي چې را وړی چې ټکه پکه سل کې را موبایل دیم یاد کړو دیم په یو دکاندار چې دی په والولي کې خرڅ کړی شناختی کارډ یې ورسره ورکړی دا موږ راوړو لکه دا آپ د ریکارډ دی آن د ریکارډ نه په دې کې رپورټ نه دی شوی نو داسې اوس هم چې ټکه پکه دا وړې غلاګانې کړي دي دې بریک کېږي او هغه موږ باقاعده هغې پسې ځو او هغه موږ برآمد کوو کوټ ته نن پیش شوي دي 2 ورځې کسټډي ول اخیستې ده او انشاءالله چې که ژوند دي 2 ورځې پس به بیا چې لکه د کنفیشن لپاره عدالت ته به چې لکه بیا پیش کېږي انشاءالله زما ظاهر نوم دی زه د بالودي اوسېدونکی یم دې یاسر کالي راوړی زه د خپلې کوڅې څه ولاړم 3 پېرې اواز راکړی چې زه ورغلم نو ده ویل تقبې د چکر و چې زه ورسره لاړم نو دلته دوکان کې کالي راویستو چې دا کالي زه خرڅوم دا چا دی دا زما د خینې دی په 200,000 روپۍ هغه خرڅ کړی صرف پکې ما دغه غلطي کړې چې ماشنادي کارډ ورکړی دې دوانو راوړی ما نه دی راوړی نه جي نه نور زما څه نشته صرف ما دغه غلطي خپله کړې چې ماشنادي کارډ ورکړی جی یاسر نوم دی ما نه ډېره زیاته غلطي شوې ده آینده دپاره مې په خپله په دې ټول پاکستان کې په دې ټول هر څه کې زما هغه توبه مې ده بیا به داسې نه کوم او ډېره زیاته غلطي رانه شوې زه ستاسو ډېره مختورنه یم او زه نه پوهېدم زما اوس زړه راوچت شو انشاءالله تعالی که خیر وي 4 میاشتې به ډایرکټ لګوم چې روزم که خیر وي او ما معاف کوئ زما وروڼه یاستئ تاسو ټول دغه غلا رانه شوې ده چې جنید د خپل تره کور ته ورغلی کالی راواغېستو مال یې راکړو دې نه زه بعد کې لاړم ظهیر ما ځان سره کړو ما او ظهیر په شناختی کارډ باندې خرڅ کړو په دې کې موږ پیسې واغېستې خو ظهیر پکې صدقه نه و خو ظهیر موږ ته وویل چې 1,000 روپۍ پکې ما راکړئ زما ضرورت دی زما نوم جنید دی او بس زما نه غلطي شوې ده د تره کور ته ورغلی یم کالی مې راغیستی دی او جی بس دا را روان نسل ته دا بس زمونږ یو دا وګورئ موږ دا د شرمېږو دا د کیمره کې دا د اړه رچورت وګوره غونډ ملک کې به اوس دا کیمرې دا زمونږ دا دغه به ویلی کېږي دا قشان خلک به په موبایلو به څوک ګوري څوک په څه څوک په څه چې پمپ دغه رانه شوې د پمپ لاس هم ورچولې خو پیسې موږ د ګوتو کړي نه دي بلکل پیسې هغه ته واپس پاتې شوي موږ ورته راپرېوتو ځکه چې بابا و دغه ګناه موږ ووالو هغه مخې ته موږ راپرېوتو اډوله ونړقېدو جي موبایل جی دا ناصر دی پټ کړی دی ناصر او د دې هلک ورور دی ناصر یې نوم دی دا هغه پټ کړی دی ما په غلطي رانه بس شوې ده بس معافي بس غواړم را روان نسل ته دا دغه دی چې د سره دی چا ارام نه کوي لس دې ګټي خو حلالې دې ګټي ځکه چې درني وي پردي 100 کورونه وران که یو پې خپل وی نشي آبادولی بابا ډېر شریف سړی و خو موږ نه داسې غلطي وشوله او بابا ته زموږ مختورنی او موږ د هغه نه معافي غواړو بابا ته دا خواست دی زموږ چې موږ معاف